الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، د ټولو نه اول د جامعې ته سونا مشران کشران علماء کرام د کلی او د بهر نه راغلي دي. زه اغیتا د جامعې ته پراتګ باندې هر کلی ویم، هر کله راشه او ستاسو داراتل دی. الله تبارک وتعالى زمونږ د پاره هم او ستاسو د پاره هم د خیر او د برکت سبب وګرځي. محترمو، ما خو ځان سره یو عنوان هغه سوچ کړیو چې زه به په دې عنوان د ملمنو سره یو څو خبرې کومه. زمونږ د ګلالو بچو چې څنګه تقریرونه وکړه، په کوم انداز سره تلاوتونه وکړه، نو یقینو کې زه خو ول ډېر زیات اوپس خېدمه او دا زړه مې داسې محسوسوي لکه چې زه یو قسمه ریفریش شومه او زه ورسره بیا یو ځوان شومه. هغه جذبه را ژوندۍ شوه. ځکه ډېر کاره ته یو علاقه کې سړی محنت کوي خو سړی ته نتیجه په نظر نه راځي، نو سړی داسې لږ بېسوره غونته شي، مایوس کېده. ځکه مونږ سره داسې آبادي نشته پوره، مونږ سره داسې سپیسیلیټیز نشته. د ډېرو ملګرو یو اعتماد دی، په هغه اعتماد خپل بچی راولي او زمونږه ریزلټ هغه ستاسو مخې ته او تاسو وکته. دغه ماشومان دي په دې کال کې دغه دي سره خواري شوې ده، محنت شوې دی، استادانو مونږ سره ګڼ اساتذه کرام دي. محترمو، نو زه ستاسو شکریه ادا کوم. زمونږه د ساوړډیر چوکۍ منظمه اغیم دلته مونږ سره په دې پروګرام کې شریک شوي دي. الله دې اغیلم ترقی نصیب کی. دارنګي زمونږ چې کوم د دې پروګرام رونق دی او مهمان خصوصی نه بلکې مهمان اخص الخواص فاضل نوجوان، داسې نوجوانان چې الله تبارک وتعالى د دې فتنو په دې دور کې رافیدا کی، دا د الله تر طرف نه د خلکو د پاره یو تحفه. مولانا مفتی خان آغا هاشمی صاحب اغیم تشریف آوری کړی دا. محترمو، د دې ماشومانو ختم بکیږي او مفتی صاحب با اخیری بیان کوي او دارنګي بیا بدلته کې موسکو د مانځنه بعد تاسو به الګ لګا مونږ سره خوراک سکاک تم اشارېږي، دعا بکیږي، د دعا نه بعد با په دې حال کې موس کیږي او دارنګي د مانځنه پس با تاسو د پاره دلته کې اهتمام شوی یا نو بارل تاسو خود دې قابل چې ټول مونږ سره دلته په دې سټیج کې نه زمونږ ډیر درانه علما د دې سټیج نه کته ناشتي، نو یقینو کا پاغي باندې زمونږ د زړه رپیږي. خو مونږ وایو اسنه هغه یو عالم دین دغه بارک راضي، هغه چرته د کرای پکور کې اوسېده، نو دی هغه تن ته وی چیرې دا کور چې دی نو دا کله کله په د باندې زلزله راځي، لکېږي چې ته نقصان راته ونه کی. هغه ورته وی دا لکې دی خې دی خو چې ته سجده ونه کی. نو مونږ وایو چې دا سټیج ښکته راونه غورځېږي. نو په دې وجه باندې محترمو، زمونږ د علماء کرام د سټیج نه لږ دی خوا سیټ ته ناست دي. دیلم زه معذرت کومه، دا کریم خلق دی، ښه کریم د معاشرې هغه چون شوی خلق په معاشره کې د دې یو کردار دی او دا تاسو چې وکړه نو دغه زمونږ د مدارسو کردار دی. دلته د مرګرو چې دا پروګرام کوي څه عنوان ولا ورکو کنه، عظمت قرآن و عظمت مدارس کنونشن.
نو بس تاسو د مدارس اهمیت مخه تراغي. دا زمونږ د مسلمانانو دستور دی او دغه زمونږ د مسلمانانو کلچر دی او دا د مدارسو کردار دی. دا مونږ ته کم کم خلک راکوي. د مدارسو د امت سره غټ احسان وکړو. دا وګوره دا تاسو چې په سټیج کم چهرې په نظر راځي کنه د مونږ ته دی وړې مدرسې دا حافظان راکړ. دا کردار دی کنه. او یونیورسټیز هم زمونږ دي ښا. د یونیورسټیز خلاف به نه کوو. کالجز زمونږ، سکول زمونږ، خو ګیله به کوو چې پروفیسر د هلکانو جینکو په منځ کې ګډېږي نو ګیله به کوو که نه. که دا ګیله هم نه ده پکار. اسې محترمو زمونږ په دې معاشره کې ډېر نوجوانان که مونږ وایو پروفیسر صاحب زمونږ مشر دی، لیکچرر صاحب زمونږ مشر دی، پرنسپل صاحب زمونږ مشر دی، یونیورسټیز زمونږ دي، الته مونږ بچی لیږو چې زمونږ دا بچی الته څه تعلیم او څه نالج څه پوهه حاصله کړي او دی هلته ناراضي او تانانات نه جوړ شوي. د دغې خو مونږ خلاف یو یار. که تاسو ملګري یې دا دی مونږ خو د یونیورسټیز نه ډاکټرز غواړو، انجینیرز ته نه غواړو. زمونږ مدارسو نه خلک حافظان، عالمان، مفتیان، قاضیان غواړي. راځئ زما مدرسې تعالی دا مهیا کوي. که دارالقرآن پنجپیر دی دا یې نه به څه کال په سوونو مفتیان فارغ شي. که زمونږ د ملک پاکستان جامع حقانیه ګوړه خټک دی بله ورځ ته به دی نه په زرګاو خلک فارغ شي. دارنګې جامع بنوري ټاون کراچي، دارالعلوم کراچي، دیگر بلا مدارس، جامع تفهیم القرآن کې بله ورځ ته دستربندي ده. دارنګې د شیخ عبدالرحمن صاحب مدرسه کې دستربندي ده. دی مونږ ته علماء کرام راکړو. د یونیورسټۍ نه خو زه ژړه کوتک نه غواړم چې زه به هلکې درلېږم، ماشوم به یونیورسټۍ ته درلېږم او چې دا روځي چې دا کم قسمه ډانس کوي، دا خټک ډانس به کوي او که دا به ډیسکو ډانس کوي که دا به بل ډانس کوي. مونږ مسلمانان یو او بیا پښتانه یو او زمونږ د پښتنو کلچر کې ډمتوب ګورې نشته ښه. محترمو مسلمانانو زمونږ د مدارسو دغه کردار دی. عظمت مدارس کنونشن څونه مدارس چې دی الله دې نورم سیوا کی او کم زمونږ مسلمانان نوجوانان د هغې په ذهن کې الحاد او دهریت را دننه شوی ایله به دعاګانې غواړو الله دې ورته هدایت نصیب کړي. محترمو زمونږ دا مدرسه د دې شپږ کاله کېږي. الله اکبر کبیره. د دې کردار ستاسو مخې ته دی. په دې مدرسه کې زمونږ چې څه کال کم تعمیري کار شوی دی نو محترمو یو خو په دې مدرسه کې څه کال زمونږ د ماشومان به د خاورو کې ملاستو دا ورونه هم نو نو که دی به دسترخوان خور که هغه خاورې او ډېر تکلیف سره هغه شګې. الحمدلله ثم الحمدلله د دې مدرسې حال هغې کې فرش او ماربل پای باندې کافی خرچه راغله. بیا زمونږ دلته کې په دې کمرو باندې کړی وي او دې کې به کله کله منګکانو د ډب لوبه کوله هغه تیار هغه کې هغه کړو مړو د لرګو کله چینجي به پکې وشو. الله انتظام وکړو هغې باندې دا تیار چتونه وشو. دارنګې بیا د دې کنکریټ دارنګې تاسو ګورئ دا مخامخ ګیټونه دلته کچن دای ترتیب برابر شو. دارنګې سمونږه ډېر شي شګه راغوښتې وه. مونږ سره دلته 2 ساعتې ذکرام شپه ورځ پاتې کېږي. محترمو زمونږ ډېره زیاته خرچه نشته. زمونږ په تېر شوي کال کې 11,74,000 روپۍ خرچه شوې ده. 11,74,000 روپۍ. د دې نه علاوه چې کم چکور فاونډیشن دی چې د هغې بانی جناب عباس خان صاحب دی الله دې عمر کې برکت واچوي. ای په علاقو کې ډېرو مدارسو کې مساجدو کې سولرایزیشن وکړه نو زمونږ د جامع تم عباس خان د هغې چې کم چکور فاونډیشن دی بهترین سولرایزیشن وکړه او طالبان په سهولت دي او عباس خان ته دعاګانې کوي. زمونږ د مدرسه کې تاسو ګورئ د مخامخ دروازو کې تاسو له پلاستیکي په نظر راځي. دارنګې دا دلته کې مونږه کپړې راځوړندې کړي. دلته ګیټونه نشته. محترمو د دې مدرسې پلستر نشته. تاسو ګورئ دا دیوالونه بالکل تاسو نه ګیر چاپېره مونږ له پکې دا ټول پټي ښکاري. د دې د 4 دیوالې دارنګې په دې برنډه کې پکې نشته. محترمو زمونږ سره د ماشومانو دا حال دی. تاسو اوس مونځ ته لاړ شئ که نه
تاسو وایي دا ماشومان دي دا حافظان مړه دي ته خو لوی مقام ورکول پکار دي زموږ د مرګري وي دا حافظان بخکته کې نه وو دا نور مشران به بره محنت دا خو هغه خلک دي به څنګه کته کینی نو محترمو دي د یقینو کې داسې چټایانې دي په دې جیمې کې ډېر زیات تکلیف کله کله زه سهار وختي راشم دا واړه ډېر راغونډ شوي دې دپاره د بهترین د قالین ضرورت دی او مونږ سره آینده دپاره د یو بل استاد هم ضرورت دی نو د دغې دپاره به مونږ او تاسو په شریکه سره دعاګانې کوو صحیح ده خوښه مو ده څوک څوک به دعاګانې کوو جزاکم الله خیرا کثیرا محترمو دغې ته به دعاګانې کوو د مفتی صاحب چې زمونږه مهمان خاص الخواص دی نو که مونږ د دې لږ ټیم والو نو دې له به معذرت کوو ځکه دي دا ورځې زمونږ د علماو ډېرې زیاتې مصروفه دي ما له خپله د هغې احساس شته دی د دې خدمت کې درخواست دا دی چې ډېرو مسلمانانو د دعاګانو درخواستونه کړي دي د چا والدین وفات دي د چا کور کې بیماران دي زمونږ مولانا اشرف علي صاحب دی والده بیماره ده د مفتی رئیس صاحب دی والده بیماره ده زمونږ مفتی حامد صاحب تم لغونتا تکلیف وي نو دې ملګرو ته به مفتی صاحب خصوصي